وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. پمخی رکو کی د بنی اسرائیلو کمزوری بیان شوی چې باغی کې وعده خلافی د دې بنی اسرائیلو هم ذکر شولا. اس پدې رکو کې د بنی اسرائیلو نور وعده خلافی او کمزوری ذکر کی. پدې رکو کې الله رب العالمین اتو وادي د يهوديانو ذکر کوي او دا وادي داسې دي چې دا پدې باندې منل ضروری او لازم دي. پکې بعضې کارونه چې طبیعت سره برابر هغه به کول او چې طبیعت سره برابر بنو هغه به نه کول. اولنې وعده چې دا یو الله پاک عبادت بکوي، لا تعبدون الا الله. دی به عبادت د عزیر علیہ السلام کو غته دا الله خدای وي، دا الله زوی وي، نعوذ بالله. دویمه وعده د مور پلار سره به احسان کوي، وبالوالدین احسانا. دریمه وعده د رشتہ دارانو سره به احسان کوي، وذل قربا. سلورم یتیمانانو سره به احسان کوي، والیتاما. پنځمه غریبانانو سره به احسان کوي، والمساکین. شپږم وعده وقولوا للناس حسنا. ومواده واقیموا الصلاة، منځ به کوي. اتم وعده زکات به ورکوي، وآتوا الزکاة. دا وادي دین پدی یو آیت کی اغیستلی شوی دی او دا خبری د نبی علیہ السلام په امت باندې هم منل ضروری دی. ځکه دا داسې وادي دي چې دا مشترک دي په مابین د مسلمانانو د یهودیانو کې. د یو الله عبادت به مسلمانانم کې، یهودیانو تم دا حکم و دا شان دا ټولې وادي د الله رب العالمین د عبادت نه بعد دویم حکم د مور پلار سره د احسان او د ښېګڼې دی. په دنیا کې د اسبابو په دنیا کې د بچی سره ټول نه زیات احسان چې کوي نه هغه مور پلار کوي. د بچی غم دا د مور پلار غمی، د بچی درد دا د مور پلار درد دی. د بچی د شپې جړه د مور پلار جړه وي. دغه شان ټول چې بچی سره د مور پلار دومره احسان کړی دی نو پکاره چې دا بچیم د مور پلار تابعداري. دا بچی پکار د مور پلار ادب احترام کوي، د مور پلار خدمت کوي، د مور پلار جائز خبر منی. اوس که مور پلار ورته وایي چې ته د ګناه د فلانې کار وکړې نو بیا به نه مني. لکه مثال نور پلار ورته وایي چې ته زنانه د فلان کې کالج کې داخله واله نو دې کې حیا د دا به خبره نه مني. ولې داخله والم هلته خو ګناهونه دي، بې پردګي ده. یا د دین علاوه نور د تابعدارۍ د نیکۍ خبره به مني، د ګناه به نه مني. او بیا د مور پلار سره مینه محبت ساتل دام د دې بچی د پاره ضروری دي. او بیا د میندو خیال ساتل دا ډیر انتهایی زیات ضروری دي، ځکه مور د پلار په نسبت دا ډیر زیاته په دې بچی باندې کړېدلي. د پلار په نسبت باندې د دې مور حقونه زیات دي.
او د پلار په نسبت باندې د مور خلاف ورزي او نافرمانیم ډیره ده عموما. وختي مې یو پیغام کتو، یو زویو د موبایل کې به دا ټیک ټاک جوړولې، کور کې معمولی غونتې خفګان ناغلی د ټوپکې راغشتې پلار یې ویشتې دی او مور یې ویشتې ده، پلار یې مړ دی او مور یې زخمي ده، بچی دی. بس چې د بچی تربیت وشي چې بچی دا ستا پلار دی، دا د مور ده، دی سره به جنګ جګړې، دی سره وال ټکول کنځلې بدې ردې دا به نه کې، نو سبا دا بچی بیا دونه جرأت نشي کولی چې دا په پلار ډزو کړي. او چې کله د بچی تربیت نه کېږي، خالی اے بی سی پی زده کېږي، قرآن او د پیغمبر احادیث او طریقه نه ښودلې کېږي، نو بیا به دا بچی سبا د مور پلار ګریوان نیسي، سبا به د مور پلار د بېعزتۍ او د بدنامۍ سبب جوړېږي، سبا به مور پلار ټکوي، مور پلار به د کوره وباسي، مور پلار باندې به ظلمونه کوي. بچی ته د مور مقام ښودل دا دین دی، بچی ته د استاد ادب ښودل دا دین دی، بچی ته د پلار ادب ښودل دا دین دی. نو چې دین دی ورته ونه ښود نو ګیله به ته څه کړي. زموږ استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا سید شیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ رحمتا واسعہ، صدر المدرسین جامعہ دار العلوم حقانی اکوڑا خٹک، یو واقعی ذکر کولا. وی منگ مولانا عبدالغفور صاحب سر دورہ کیو سبق کیو کلاس کے ناستو، پدی وقت کی یو بابا یې راوست چې په دې تندي باندې وینې را روانې دي، کسانو راوست، او بل یو ځوان یې راوست چې رمبې ورسره په لاس کې دي. هلکانو دې مولانا صاحب ته وویل چې تاسو دته وګورئ، ګوره دې هلک د پلار په سر باندې و، نو ورته چې پرېږدي دواړه. مولوی صاحب ورته وویل مولانا عبدالغفور صاحب رحمه الله، که تا دې بچي ته قرآن ښودلی و، دین دې ښودلی و، جماعت دې ښودلی و، علماو سره ناسته دې ښودلې وه، نیکانو خلکو مجلس کې دې کښېنولي و، دې بچي به دا رمبي نه راغشته او ته یې په سر نه والې. چېرته دې مدرسې ته بوتلې دي؟ وایي نه، چې نه دې بوتلې، خو دغه تربیت دې کړ. که سړی غواړي سبا زما دا بچي خدمتو کې ادبو کې د باندې به دین زده کوي، او که نه داسې پاتې شو نو خامخا او باغي او نافرماني. د دنیا ماحول دا ډېر کمزورې دی، څومره پورې چې بچي په دیني مشاغلو کې مصروفه وي، دا بچي سبا خادم دیندار جوړي. که نور اسم نه، کم از کم دا مور پلار نه وي. نن سبا ډېر داسې اورم، فلانی سړی مور والا، فلانی سړی مور والا، فلانی مور والا، کیسې اورم. د پلار باره کې کم شکایت راځي او د مور باره کې ډېر، ځکه مور عاجزه وي. او مور حقیقت کې دا بچي ټوله زندگی دا د مور خدمتي او لږ غونتې د پلار وي. نو د پلار هم حق ډېر دی، خو په نسبت د پلار بیا د مور ذمه دارۍ ډېرې ګرانې دي. چا میندې چې ژوندۍ وي الله دې ډېر عمرونو د عزت نصیب کړي، او د چا چې وفات شي سره زموږ د مور والدې الله پاک دې قبر د نور نه ډک کړي. موږ چې نن سبق وایو دا سبق برکت زموږ د مور دی. موږ چې څومره څه وایو څه زده کړه مو کړې ده، دا زموږ د مور دعاګانې او خدمت دی. د پلار هم دی، خو په نسبت د پلار د مور ډېر زیات دی. نو د مور پلار سره به احسان کوي، رشتہ دارانو سره به احسان کوي. نن سبا خلک رشتہ داران ته به نیته شي، رشتہ دار چې په سیکل په ځای په موټر سایکل روان شي او پسې کنځلې کوي. دا وګوره
بیا د موټرسایکل په ځای چې ګاډي ته وخېږي بیا سوځي دا ولې دی خو ګاډي واغېست او چې د هغې نه لږونتې مخکې لاړ شي او ښه کور ورته خدای پاک ورکړي په حلالو پیسو بیا نورې وسوسې خلکو ته چې وګوره چې ته پوډر پاس کړي کور یې جوړ کړ یا نور داسې قسم الله پاک فرمایي رشتہ دارانو سره به احسان کوي یتیمانانو سره به احسان کوي یتیم د چا چې پلار وفات شي نابالغ وي د سره به احسان کوي ځکه چې پلار یې ني د شفقت ته محتاج دي د تربیت ته محتاج دي د رحم ته محتاج دي پکار دار چې مسلمانان دا یتیمانانو خیال وساتي ورپسې بیا غریبانانو سره به احسان کوي نو غریبانانو سره احسان دا دی پدلتا بیا خصوصا د دې ګرانې په دور کې غریب سړی د خپل ضرورت نه پوره کیږي چاته چې الله پاک وس ورکړي او سره اخلاص کوي هغه ضرورت ول پوره کی څومره اخلاص چې د وس کیږي احسان ناغه دی کوي ځکه د الله حکم د غریبانانو سره ښېګړه کوي خلکو ته د نیکي خبره کوي امر بالمعروف کوي نهي عن المنکر کوي رښتیا وینا کوي په دین اسلام باندې کلک عمل کوي او صحیح خبره کوي دیږي کې بیا یو مدارات دي دو خبرې دي یو مدارات دي او یو مداهنت دي مدارات دي ته وي چې خپل دنیوي ضرورت رستو کې او د بل مسلمان دنیوي ضرورت وړاندې کی دي ته مدارات وي لکه یو سړی په کورسۍ ناستې بل ولاړ دی او کورسۍ ناستې والا ته کورسۍ براشه کېنه په کورسۍ باندې دا مدارات دي او مداهنت دي ته وي چې خپل صحیح عقیده د باطل د وجې نه پرېږدي ته مداهنت وي لکه دلته بعضې خلک کوي مولیان سمه مسله ورته معلومه لیکن نه بیانوي ولې ځکه چې بیا خانجي خفه کېږي بیا سیب خفه کېږي دا مداهنت دي نو دی بیا هغه سمه مسله نه بیانوي هغه غلطې مسلې ته بیا ټیک وي دې ته مداهنت وي یو مسله معلومه لکه مثال بې اودسه مونځ نه کېږي خو یو ځای کې خلک بې اودسه کېږي نو دوی وایي که زه دا بې اودسه مونځ نه کېږي نو راته به لانجه جوړه شي نو مثلا نه کوي دې ته مداهنت فی الدین وي یا یو مثال یو سړي غلطه عقیده ورته ورته نه چې دا غلطه عقیده ده هغې ته هم ټیک وي دې ته مداهنت فی الدین وي نن سبا ډېر علما خپوي سمجدار خلک مسله معلومه لیکن نه بیانوي مداهنت فی الدین کوي حسد د وجنه یا د کینې د وجنه دا مداهنت فی الدین نن سبا ډېر د خصوصا په مولیانو کې زمونږه د مناظرو د دې جماعت ته څومره خلک چې مخالفت کوي دا د حسد د وجنه مناظرو دا جماعت الحمدلله عقیدم صفا بیانې مسلم صفا بیانې نو خپل چې دا کم خلک مخالفت کوي دا مداهنین دي حق مسله نشي بیانولی نو چې څوک بیانې هغې پسې خبرې کوي دا مداهنت والا خلک دي مسلمان ته مدارات جائز دي خو مداهنت حرام ناروا دي حق مسله به مسلمان کلک بیانې چاہے ټول دنیا په خفه شي او بیا اومه واده الله پاک چې بني اسرائیلو تم حکم کړي مسلمانانو تم دي مونځ کول او اتم زکات ورکول دی بني اسرائیل په دې کې ډېرو نه انکار او مخالفت وکړ په دې آیت کې د بني اسرائیل درې وادي ذکر دي اول دا چې تاسو به یو بل سر جنگونه نه کوي چې یو بل مړه کوي او دویم دا چې خلک به نه مجبوره کوي خپل خلک د جیلون نه چې هغه کډو کې کلي پرېږدي او دریم دا چې ستاسو څوک د چا په جیل کې راغی قید کې راغی نو هغه به خلاصوي دی بني اسرائیلو به خپل منځ کې جنګونه هم کول د کورونه به هم یو بل ویستل لیکن درېیو مسله چې قید کې به سړی راغی هغه بیا خوشې کو چا به ورته دا ولې وایي دا شرم دي او په دې موږ واده کړی سړی به د جیل نه خلاصو نو که ورته به ووایي چې دا اولنو دو باندې عمل ولې نه کوي نو دوی به بیا وایي څوک مو خو مرګېتیا د بل چا سره ده په مدینه منورې نه بهر دوه قبیلې د یهودیانو اوسېدي یو بنو نذیر او بل بنو قریظه د نبی علیه السلام نه وړاندې دي
د نور دو قبیلو د مشرکانو کافرانو سره معاهده کړو. اوس او خزرج دا د مشرکانو قبیلې وي. بن نذیر او بنو قریظه د اهل کتاب یهودیان وي. اوس قبیلې د بني قریظه سره معاهده کړو او خزرج قبیلې د بن نذیر سره معاهده شوی. په دې خبره باندې چې زمونږ چا سره جنگ راغی تاسو به زمونږ سره امداد کوو. نو د بنو نذیر خلاف بنو قریظه به ولاړو او د اوس خلاف به خزرج ولاړو. خو دوه ډلې به وي، یو به د یهودو بل د مشرکانو. نو په هغې کې به دی بن نذیر او بنو قریظه یهودیانو د خپل جماعت د اهل کتاب یهودیانو خلاف میدان د جنگ کې ولاړو. جنگ به کولو. نو که ورته وویل شي چې تاسو دا جنگ ولې کوئ، وی به بني قریظه چې موږ د اوس قبیلې سره معاهده کړې ده، بن نذیر به موږ د خزرج سره معاهده کړې ده، وباسي د کورونه یو بل معاهده مو کړې ده. د جیل کې چراغ خلاصوي ولې وای دا خو موږ وعده د الله سره کړو. په بعضې کتاب باندې عمل او بعضې کتاب پرېښودل دا د یهودیانو طریقه وه. نو الله جل شانه فرمایي چې دې جزا او بدلا جهنم دی او دې ته بدترین عذاب ملاوي. الله پاک فرمایي وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ او یاتا وقت موږ واخیستله کلکه وعده د بني اسرائیلونه لا تعبدون الا الله چې تاسو به عبادت نه کوئ سوا د الله د بل چا. وبالوالدین احسان او تاسو به ښېګڼه کوئ د مور پلار سره، وذي القرب رشتہ دارانو سره، والیتام یتیمانانو سره، والمساکین او غریبانانو سره. غریبانانو سره به احسان کوي. اوس مثال غریبانان دي کور خپل نشته او د کرے وسی نشته، نو دا بني چې په سر ولا پند مضبوط کی د کرے پیسې واک او که مثال لګه خوادي خنو بیا وته ځان لبل کور وګوره. ولی غریبانان دي مجبور دي او پیسې وسرشتنه او تا ته الله پاک وس درکړي وي احساندار چې گزاره وسره او خیر دي میسي واکو الله تعالی اجر درکړي. ځکه غریب دي کدا وسر نور سه اخلاص نه کی دا خو سره اخلاص کول شي کم از کم کرایه خو تکمل شي. دا د غریبانانو سره اخلاص کور کې دی خوخه په غریبانانو الګان پخ کړي دا وسر نور څه نه کیږي او پلیټ ترکاری غیله مولېګا غریبانان دي احسان وسره دا سنور. وقولوا للناس حسنا تاسو وینا کې خلق ته حسنا خيسته وینا. واقيموا الصلاه تاسو قائم کې منځ واتو زکات او ورکه زکات ثم توليتم بیا تاسو اراده الا قليلا منكم مگر کم کسان ساسو نه په واده باندې برقرار پاتې شو. وانتم معرضون حالدار چې تاسو راز کوونکې پشان د خپل مشرانو. وإذا أخذنا ميثاقكم يا توچم واقع سلف ساسو نه کړه کواده لا تسفكون دماءكم چې تاسو باندې تو یو ویني خپل ولا تخرجون انفسكم من دياركم تاسو بنو باز خپل خلق د کورونو نه ثم اقررتم بیا تاسو قبول کړی اقرار مم وکړو. وانتم تشهدون حال دار چې تاسو په خپل ځانو باندې گواہی ورکړه چې بالکل لا خبره به موږ منو. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم بیا تاسو خلق بني اسرائيل تاسو قتل کول انفسكم خپل خلق. وتخرجون فريقا منكم من ديارهم او تاسو وستل یو جماعت تاسو نه د خپل کورونو نه تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان تاسو امداد کول داغي په مقابل کې بالاثم په ګناه باندې او عدوان په ظلم باندې. ویا توګه مسار او کچر راشي تاسو را لې کتاب بقید کې قیدیان تفادون تاسو داغي د اخلاص او فدیه بیا ورکوي. هو محرم علیکم اخراجهم او حالدار چې دین علاوه پتا زبانه حرام کړی شي د خپل خلق وستل او قتل کول. افتؤمنون ببعض الكتاب آیات ایمان لري په بعضی کتاب باندې وتکفرون ببعض او کفر کوي په بعضی باندې. فما جزاء من يفعل ذلك منكم پس نه د بدلا د دې هغه فما جزاء من يفعل ذلك منكم پس نه د بدلا دا غچا چې کوي ذلك دا منكم ساسنا دا باج منی باج نه منی الا خزي في الحياه الدنيا مگر سوای په ژوند د دنیا کې. ويوم القيامه او پرز د قیامت باندې يردون الى شد العذاب دی برت کولی شي سخت ترین عذاب د جهنم ته. ام الله بغافل عما تعملون او نه الله پاک نا خبر اساس د عملونه. اولئک الذين اشتروا الحياه الدنيا دا خلق دي چې دی خو کړی دی ژوند د دنیا بالاخره په مقابله د اخرت کې. فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون پس نه بشیش په کولې دوی نه عذاب د جهنم او نه به امداد وکړي شي.
ولقد آتینا موسی الکتاب فمخی رکو کی د بنی اسرائیل و قباحتنا او جرمنا او گناہنا بیان شو اس پدی رکو کی ہم د بنی اسرائیل و نور جرمنا ذکر کی د موسی علیہ السلام نباد عیسیٰ علیہ السلام راغی چی د موسی علیہ السلام او د عیسیٰ علیہ السلام پا منس کی او یا ذرا پیغمبران یا سلور ذرا پیغمبران راغلی دی عیسیٰ علیہ السلام چکر دا موسیٰ علیہ السلام نباد راغی دی بنی اسرائیل و علی کتاب و یہودیان دا عیسیٰ علیہ السلام دشمنی شو روکڑا عیسیٰ علیہ السلام سرا اللہ رب العالمین جبریل علیہ السلام ملگرے کو عیسیٰ علیہ السلام خلاف دا بنی اسرائیل راجم شو اہل کتاب یہودیان چی عیسیٰ علیہ السلام قتل کی عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک دا جبریل علیہ السلام پو واسطے سرا دی بنی اسرائیل نا محفوظ کو دا ولی عیسیٰ علیہ السلام کمی خبری بچی دی خواخی نشوی بیا بدی دشمنی کولا چاہے تکذیب کو چاہے دا قتل لپارا کوشش نہ کو نور دا عیسیٰ علیہ السلام دا قتل دا دوی اغا منصوبہ بے انشاءاللہ تفصیلا رست رازی یا بچے کل دی یہودیان تا اویلی شو دین بوتا نبی علیہ السلام بیان کو دی بوی زمون ضرور ڈک دی ڈک دا مطلب چستا دا خبر اوریدو زیب پکی نشتا یا زمان ضرور پا پردو کی ستا خبر پا منگ اثر نکی تو منگ تزان استلکو منگ نمنو اللہ جل شانو پا دیبان لعنت نازل کو بلد دی یہودیان و قباحت دو ترکمی چے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا نور آغلی ترکمی چی نبی علیہ السلام تا نبوت نو ملو شوی نو ددی اہل کتاب و یہودیانو با چی دا مشرکانو سر جگڑا وا نو دا نبی علیہ السلام پا وسیلی سر بید اللہ نسوال کو اللہ پاک با پاغی باندے فتح ورکولا لیکن کل چی نبی علیہ السلام دنیا تراغی دی بیا پی جندو بیمتین کارو اللہ فرمائی ترکمی چی پیغمبر علیہ السلام ملا پیدا کرے نو تاسو آغا وقت کی منو آغا وقت کی تاسو دا دوی پا وسیلی سر سوال کو او چکر نبی علیہ السلام راگی تاسو پی جندو نبی تاسو انکار و مخالفت شروع کو پدے کافرانو دی لعنت بھی پدے کے دو خبری دی یو دا دی یہودیانو وسیلنی ولی دا نبی علیہ السلام پا واسطے سرا او وسیلے سرا او دویم دا کافرانو یہودیانو انکار او اعراض دی نو پدی یہودیانو باند اعراض دا وجی لعنت راغی خود دا وسیلے دا وجی پدی باند اس قسم تردید ندر آغلی نو مخی درس کم ذکر شیو چی دا اللہ پاکنا دا یو نیک انسان پا وسیلے سر دعا کول جائز دی سنگ چی یو انسان پا نیک عمل سر اللہ نا سوال کولشی دا شان دا نیک انسان پا وسیلے سرم دا اللہ نا انسان سوال کولشی دا پا حقیقت کے دا نیک انسان سر محبت ہوئی بھی اللہ جل شانہ فرمائی چی دا بن اسرائیل کفر اخلی ایمان پریگ دی دا خودیرہ با دا سودا گئی پا نبی علیہ السلام بان ایمان نروڑی او کفر اخلی دی دا سودا دیر بدر ولی دا صرف دا حسد دا ولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا اوڑان دی پیغمبران چی بنی اسرائیلو کی راتلن نا غطول دا یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام پا خاندان کی او نبی علیہ السلام چا اللہ پاک را اولی گو ناغا دا اسماعیل علیہ السلام پا خاندان کی دا بنی اسرائیل پا حسد کے پریوت یہودیان پا حسد کی شو
وی به نبوت دا زمنګ د قوم او د قبیله سره او زمنګ نه لاړ بل خاندان ته لحاظه نه منو حالانکه دا بی وقوف ابراهیم علیہ السلام دا د اسحاق علیہ السلام او د اسماعیل علیہ السلام د دواړو پلار دي نو که خاندان د اسماعیل علیہ السلام دی هم صحیح او که د اسحاق علیہ السلام دی هم صحیح پلار د دواړو یو دي او بل پیغمبری او نبوت دا انتخاب د الله دی نو چې دی په حسد کې پروزي دا خو په حقیقت کې دی حسد د الله سره کوي ولې نبی علیہ السلام خو پیغمبر په خپل نو جوړ شي الله جوړ کړو پیغمبر جوړول خود الله خو خبر دی کې د حسد څه ضرورت دی کہ بنی اسرائیل کې پیغمبر را لېږه اسحاق علیہ السلام په خاندان کې هم د الله انتخاب او که اسماعیل علیہ السلام په خاندان کې الله پیغمبر را ولېږه هم د الله انتخاب دی نو چې دی د حسد کې د پناجه سکی بل دا بنی اسرائیل دی د الله په غضب باندې لګیا دي وړاندې د سخی عبادت کړو کافر شیو بیا توبه وستل ایمان وروړو اوس په نبی علیہ السلام باندې انکار وکړ بیا کافر شو دا یو غضب د پاسه بل غضب بل يهوديانو بوي چې منګه بعضی کتاب منو بعضی نه منو نو تورات منو چې منګ تراغلې دي قرآن نه منو انجیل نه منو زبور نه منو الله فرمایي چې دا خو ډېر عجیب خلک دي دو جواب ورکړي یو دا چې انجیل زبور او قرآن دام الله نازل کړي د ټولو عقاید نظریات یو دي ولی یو منی نور نه منی دویم کتاز د خپل کتاب تورات منو پیغمبران ولې شهیدان کول خو معلومه دار چې دغم نه منی اسی وای چې مونږ تورات منو دی بنی اسرائیل ډیر زیات پیغمبران شهیدان کړو تر دې چې تاسو ته مخکې راځي کې درس کې تیر شو په درې سلويق علاقو قومونو کې درې سلويق پیغمبران دی په یو شهیدان کړو نو که چېرې په تورات باندې دی بنی اسرائیل عمل کولو نو خپل پیغمبران ولې شهیدان کول خو معلومیږي دا اسی وای تورات هم نه حقیقت کې نه مني او انجیل او زبور او قرآن دام نه مني دا ټول د الله کتابونه دي بیا الله جل شانو د بنی اسرائیل هغه وعده ذکر کوي چې موږ ته وعده واخیستله اول دی تورات به موږ منو چې به انکار وکړو موږ پیغمبر راپورته کوم نه کني مني دی په خپل باندې اقرار وکړي چې بالکل موږ یې منو دا غران اخوا کا لیکن دا غي باوجود دی په خپل خلی باندې وی چې سامعنا موږ په خبره وورید الله منګه پیشو ایمان مو راوړی دي لیکن عاصفین اور پسې په عمل سره ښکار کو بیا نافرمانی شروع کړ الله پاک فرمایي د دې په طبیعت کې کفر او د اسلام او د دین دشمنی پراته د کدی د سخی عبادت کړی دي د سخی محبت د دې د زړونو له اوسم پروت دي بیا بدی يهوديان وی چې جنت زمنګ دي ولی دی بوی نحنا بنا الله واحبا من د الله زامنو د الله پاک دوستان یو جنت زمنګ دي الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمای دی ته وای کړه چې دا جنت تاسو لري دغه کې خو جنت تطلو د پاره خو مرګ پکار دی سړی چې مړ شي ویني خو جنت ته نزي زې مرګ غواړي جنت ته بلار چې پته بوله جنت ته ځي کنه ځي لیکن دی تمنا د مرګ نه کوي ولی ځکه دی اسی وای جنت ته ځو چې خپل حال کم دی د مرګ تمنا نشي کولی او بیا د دې حال دومره قبیح دی چې د مشرکانو نن دی د دنیا په جون باندې زیات عاشقان دي مشرکان د دنیا جون دومره نه غواړي حالانکه هغه د سره اخرت مننه څومره چې د يهوديان غواړي نو د يهوديانو محبت د دنیا د مشرکانو د محبت نه زیات دي او بیا کدی ته هر څومره زر کال عمرم کدی کافرانو ته ملوشي خودی به بیا عذاب د جهنم ته ځي ځکه دا کافر دي نو الله جل شانو فرمایي ولقد آتينا موسى الكتاب او پتاقی سلام ورکړو موسی علیہ السلام ته کتاب تورات وقفینا من بعدی بالرسل او من پر لپسې لګلو پس د موسی علیہ السلام نه پیغمبران وآتینا عیسی ابن مریم البینات او من ورکړو عیسی ابن مریم علیہ السلام ته البینات واضح معجزات وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ومن دی مضبوط کړو په جبرئیل علیہ السلام باندې افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم آیا پس هر کله چې راشي تاسو د پیغمبر پاغه احکاماتو چې تاسو طبیعت نه غواړي
استکبرتم نستاسو عادت دی تاسو تکبر کوي کما خبره چې د طبیعت منی ناغه بیا منی او کما خبره چې د طبیعت نه خلاف شنو بیا دا غین انکار کې ففریقا کذبتم پس یو ډل استاسو داسې د چاغه تکذیب کی د پیغمبرانو وفریقا تقتلوا بل ډل داسې پیغمبران قتل کی وقالوا قلوبنا غلف او وایدا يهوديان چې زموږ زړونه ډک دي بل لعنهم الله بكفرهم بلکې لعنت یې کړې په دې باندې الله پاک په سبب د کفر د دوی فقليلا ما يؤمنون پس ډېر کم دي کسان چې په دې کې ایمان نه وړي ولما جاءهم كتاب من عند الله او هر کله چې راشي دوی ته کتاب د الله پاک د طرف نه هر کله چې راغی دوی ته کتاب د الله پاک د طرف نه مصدق داسې کتاب چې هغه تصدیق کوونکی دی لما د احکاماتو ما هم چې دوی سره په کتاب کې کم دي د دوی د کتابونو د هغې د عقایدو تصدیق کوي وکانو او دا یهودیان من قبل وړاندې د نازلېدو د قرآن نه یستفتحون علی الذین کفروا دی با د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وسیلې سره فتح غختلا پا کافرانو باندی فلما جاءهم ما عرفو کفرو بھی پسر کلا چراغی دوی تاغ قرآن هوغا پیغمبر چی دی او پی جند دی کفرو کداغ باندی انکارو کو فلانت اللہ علی الکافرین پس لانت دا اللہ دی پا کافرانو باندی بے سمجترو بھی انفسهم دیر بد غشی چی دی خلق باغیبان اخپل زانونا ان یکفرو بما انزل اللہ دا چې دی کفر کې با کتاب چې الله پاک نازل کړ دی چې قرآن دی بغین د وجې د حسد او د سرکشۍ نه ان ينزل الله من فضله دا چې نازل الله پاک من فضله خپل فضل نبوت او کتاب علی من یشاء بچا باندې چې غواړي لکه نبی علیه السلام من عبادی د خپلو بندګانو نه فباءوا بغضب علی غضب پس دی مستحق شو لگیا شو په یو غضب کې د پاسه د بل غضب وللکافرین عذاب مهین او د کافرانو د پاره عذاب رسوا کوونکی دی واذا قیل لهم آمنوا او هر کله چې ویل شي دی یهودیانو ته چې تاسو ایمان وړئ بما پاک کتاب باندې انزل الله چې الله پاک نازل کړی دی قالوا وی دا یهودیان نؤمنو من ایمان وړو بما پاک کتاب باندې انزل علینا چې په موږ باندې نازل دی یعنی تورات منو ويكفرون بما وراءه او حالدار چې دی کفر کې په ما سوا کتابونو باندې وهو الحق مصدقا لما معهم او حالدار چې دا کتابونه نورم حق دي تصدیقون کې دا کتابونه چې دوی سره دي قل تو فرمای پیغمبر علیه السلام فلم تقتلون انبیاء الله نو پس تاسو ولې قتل کول پیغمبران د الله من قبل وړاندې د دې قرآن نه وړاندې د نبی علیه السلام نه ان کنتم مؤمنین کې چې تاسو په خپل کتاب تورات باندې ایمان لرو ولقد جاءکم موسی بالبينات او په تحقیق سره راغلی تاسو د موسی علیه السلام بالبينات په واضح معجزو باندې ثم اتخذتم العجل من بعدي بیا تاسو اونې وسخې په خدای باندې پس د موسی علیه السلام د کوی تور دتلونه وانتم ظالمون والدار چې تاسو ظالمان وي د سخې په عبادت باندې وإذا قدنا ميثاقكم او یاتا وخت موږ واخیستل کلک وعده تاسو نه په قبل ولود التورات باندې ورفعنا فوقكم الطور او موږ نه پورته کړل د پاره په نه قبل ولود التورات کې کوهی تور خذوا تاسو نسی ما کتاب موږ ورته وي تاسو نسی کتاب اتینا کوم چې موږ درکړی تاسو د قوت پکلک باندې وسمو تاسو خبر ووري عمل په وکي قالوا دیوی سمعنا من غوري د پخلیوي واسوین او په عمل سره نافرمانی وکړه واسوین من نافرمانی کو په عمل باندې او شربوا فی قلوبهم العجل او سکول شو د دې پزلو باندې العجل هغه محبت د سخید سامری چې دی عبادت کړو به کفر په سبب د کفر د دې د عبادت د دوی ولته فرمایي به سما یامرکم ډیر بد دغه شی چې تاسو حکم کوي به پاغي باندې ایمانکم به سما یامرکم ډیر بد دغه حکم کوي تاسو به پاغي باندې ایمانکم تاسو ایمانونه که ایمان در کی وی نستاسو دا کفر دا خو ډیر بد دی ان کنتم مؤمنین که چرې تاسو مؤمنان یې
نو ډیر بد دغه چې تاسو په ساز ایمان داغي په عبادت باندې تاسو کوم کوي. قلتو فرمایا ان كانت لكم الدار الاخره کچری وی دا کور د اخرت جنت عند استاذ د پاره عند الله بنز الله پا خالصتا صرف استاذ د پاره من دون الناس تنور خلق د پاره فتمنوا الموت ان كنتم صادقين فاستاذ تمنا د مرګ کې چې تا کچری تاسو رښتینی د جنت په دعوه کې ولن يتمنوا هیڅ کدی تمنا نه کوي د مرګ ابدا همیشه بما قدمت يديم په سبب دا کفر چې دی کړي په خپل لاسونو وړاندې الله علیم بالظالمین الله پاک خپيري په ظالمانو باندې ولا تجدن محرس الناس او خامخابت مومي ډیر حرسناک د خلکو علی حیا په جن باندې دا يهوديان ومن الذين اشركوا دا کسانم چې هغه مشرکان دي دا غینم ډیر محبت ساتي په جن د دنیا دا يهودو یا ود غواری احدهم یو کس د يهوديانو لو يعمر 1000 سنه کاچد ته عمر ملو شي زر کاله وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر او ندی لري کون کې عذاب لرا او وما هو نردا ډیر عمر بمزحزحه لکون کې دی کافر دی يهودي لرا من العذاب دا عذاب نه يعمر دا چې د عمر ملوشي نو که زر کال عمر ملوشي بیا بم جهنم تزي والله بصير بما يعملون او الله پاک خفي دی په عمل کوونکو باندې هغه څه باندې چې دوی کوم عمل کوي والله بصير الله پاک لیدونکي دی بما پاس يعملون چې دوی سکي الله پاک د دې په حال باندې خبردار دی کډیر عمر ملوشي دی انجام مت معلوم دی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.